علیکم ټي ټي ان نیوز سره اسد خان نیغ په نیغه تاسو سره مخاطب یم د ټي ټي ان نیوز په پروګرامونو کې موږ مختلف پروګرامات وي که هغه د جمعته مدرسې یا عام سیاسي ترقیات یا څه کارونه هم وي خو په هغه سلسله کې موږ چې کوم زیات فوکس دی هغه په دې هم وي چې مذهبي کوم دا پروګرامونه کېږي دې کې هم موږ د مور ټي ټي ان نیوز ټیم هر ځای ته رسېدلی وي په هنګو خاوره باندې د 20 فروری باندې یوه داسې عوامي یوه داسې مذهبي یوه داسې غټه اجتماع روانه دی چې په هنګو تاریخ کې شاید دینه مخکې یا به شوي یا به نه وي شوي یا به دینه بعد کېږي یا به نه کېږي داسې غټه اجتماع روانه دی هغه په دې صورت کې چې جمعیت علماء اسلام کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن صاحب هغه روان دی د صوبایي قیدین هم روان دي مرکزي قیدین هم روان دي مو سره د صوبایي کوم نایب امیر دی د جمعیت علماء اسلام مفتی عبیدالله صاحب موجود دی د پروګرام حوالې سره به نور تفصیلات مولانا مفتی صاحب نه راخلم ولې چې مفتی صاحب باقاعده نگراني کوي د دې پروګرام او د مفتی صاحب په نگراني کې دغه جلسه یا د کوم غټ پروګرام دی دا هم روان دی نور تفصیلات ورکوي مفتی صاحب ولې چې زه ګورم څو ورځو نه بلکې موږ مفتی صاحب سره کوشش کولو خو مفتی صاحب دومره مصروف و نن خوشقسمتي سره موږ ته میلاو شو دلته ډېره مننه د مفتی صاحب کوم چې موږ ته ټیم راکړو مفتی صاحب پهله خو په خیر الله ته وایم په پروګرام کې چې موږ ته میلاو شوې جزاکم الله خیر الله هم خوشحال ساته ډېره مننه ډېره شکریه چې مفتی صاحب ډېره مننه کوم راځم دغه پروګرام ته چې د هنګو تاریخ شاید بدلون طرف ته روان دی یوه داسې اجتماع روانه دی چې موږ سره ګورو نو د اجتماع ډېره غټه دی او دا موږ اندازه لګوله چې مفتی صاحب زه کوم جاز میدان والا انتخاب کړی دی غلط نه دی کړی چې هغه به بیا هغې ورځې پته لګي ولې چې خلک ډېر زیات په وي نو مفتی صاحب پروګرام حوالې سره سي بسم الله الرحمن الرحیم ټولو اول خو اسد بھائی تاسو د ټي ټي ان نیوز چې څومره هم ملګري دي د زړه د کومې شکریا ادا کوو مننه لکه څرنګې تاسو فرمایل چې د هنګو په تاریخ کې دینه غټه اجتماع نه مخکې شوي ده او نه به بیا وشي بالکل د هغې بنیادي وجه دا ده چې قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه تقریبا 20-22 سال بعد هغه هنګو ته تشریف راوړي صحیح په 1998 کې د جامعه دارالعلوم سراج الاسلام کاهی د دې د سربندۍ ته راغلی او هغې نه بعد بیا مولانا صاحب هنګو ته تشریف نه ده راوړی نو په دې بنیاد باندې کارکن د ضلع هنګو عوام د ضلع هنګو غیرتمند خلک هغه ډیر په جوش و جذبې کې دي او په دې انتظار کې دي چې کله به وي د مولانا صاحب دیدار موږ نږدې نه وکړو صحیح اسد بھائی د دغه پروګرام په حوالې سره زه به دا عرض کوم چې دغه کوم پروګرام ده دا د شیخ الحدیث حضرت مولانا اخندزاده محمد صدیق صاحب رحمه الله چې زما والد صاحب ده د هغې په نامې باندې د دغه پروګرام انعقاد کیږي صحیح او په دغه پروګرام کې موږ سره د ضلع هنګو چې څومره هم مدارس دي د هغې مدارسو چې څومره هم فضلا دي او د جامعه دارالعلوم سراج الاسلام کاهی فضلا ټولو اجتماعي یو پروګرام د پدې کې 900 نه زیات فضلای کرام چې په هغې کې علماء کرام هم دي په هغې کې حفاظ هم دي په هغه کې متخصصین چې موږ په خپلې ژبې کې مفتیان ورته وایو هغه هم دي په هغه کې قرا حضرات هم دي قاریان صاحبان هم دي د 900 نه پاسه فضلای کرام دغې ټولو فضلاو په لاس په سر باندې به قائد جمعیت قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب خپل دست شفقت به کېږدي او دې طریقې سره دغه کوم پروګرام ده دا به سر ته رسیږي دغه پروګرام د شرکاو په حوالې سره د مقررینو په حوالې سره د مشرانو په حوالې سره به زه دا عرض کوم چې په دې کې به مرکزي قایدین هم وي په دې کې به صوبایي قایدین هم وي دغه اجتماع یوازې سیاسي اجتماع نه ده بلکې دا یو دینی اجتماع هم ده دا یو روحاني اجتماع هم ده دا یو مذهبي اجتماع هم ده په دې کې به ډېر لوی لوی شیوخ وي په دې کې به ډېر لوی لوی علماء کرام اولیاء اتقیا به په دې کې موجود وي ما په خپله باندې سوچ کولو په دې علماو باندې چې کوم روان دي هغې باندې ما یو نظر وکړلو تقریبا په زرګاو شیوخ علماء کرام دینداره خلک متقیان همدارنګې مبلغین حضرات هغه په دې اجتماع کې شرکت کوي خوشنصیبه دي هغه خلک چې هغه د دغې پروګرام د ترقۍ دپاره دعاګانې غواړي د دغې پروګرام شرکت په حوالې سره د هغوی ارادې دي یا په دغې پروګرام کې به هغوی شرکت کوي ما خو امید الله نه ده بلکې یقین په الله ده چې کم خلک هم دې پروګرام دې اجتماع کې شرکت کوي خالي جولۍ به رسي او انشاءالله امید الله نه دغه ده چې په ډکو منګولو به دې ځای نه رخصتېږي د دغې پروګرام حوالې سره به زه دا هم عرض کوم چې د تیاریانو په حوالې سره اوسه پورې پرون باقاعده د کم ګراوند ده جازو میدان په هغې کې باقاعده
د کئی قوم کم زعما او مشرانو همدارنګې نور کم ورکرو هغه ټول هغه ځای کې موجود وو پارکینګ حوالې سره د ګراوند د صفایي حوالې سره په هغې کې څه کمې لوړې ټیټې وې هغې د برابرولو حوالې سره هغه کم پر ترتیب هغه ترتیب وشولو دین علاوه مزید چې څومره هم ترتیبات دي پریکټیکلی هغه ټول ترتیبات روان دي زه به په دغې حوالې سره چې څومره هم د جمعیت علما اسلام ورکر د کارکنان دي چې هغوی شب وروز لګیا دي دغې پروګرام په ترقۍ کې د تحصیل مشران د جمعیت علما اسلام ضلعي مشران او همدارنګې عام کم ورکر دي چې هغه د ما د والد صاحب دوستان چې هغه د دغې پروګرام د کامیابۍ دپاره شب وروز هغه محنتونه کوي کوششونه کوي زه یې تاسو په توسط سره هغه ټولو مسلمانانو د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې دوی بعضې داسې کسان هم شته چې ما ته پته هم نشته هغه د پروګرام د ترقۍ حوالې سره هغوی لګیا دي شاته ما ته پته ولګېږي چې فلنکي دا کار کړی ده فلنکي دا کار کړی ده فلنکي دا کار کړی ده زه یې تاسو په توسط سره د یو یو سړي نه ما نشم اخیستلی خو زړه د کومې خپل طرفه نه هم خپل ورونو طرفه نه هم حضرت مولانا ضیاء الله صاحب دامت برکاتهم العالیه حضرت مولانا عرفان الله صاحب او ټول خاندان طرفه نه د هغوی د جماعت طرفه نه جمعیت علما اسلام طرفه نه د دغې ټولو غیرو مسلمانانو د زړه د کومې شکریا ادا کوم او انشاءالله دغه کم پروګرام ده په دې کې به یو مرکزي سټیج وي په هغې باندې به صرف مرکزي او صوبایي قایدین وي د کمیټۍ د فیصلې مطابق او نور هغه خلک چې هغه قابل د سټیج دي چې هغه موږ په سټیج باندې کینو هغوی دپاره لاندې ډېر ښایسته طریقې سره مو ځایونه برابر کړي دي صوفې به هغوی ته لګېدلي وي د فوم کرسۍ به هغوی ته لګېدلي وي فضلاو دپاره به خپل 2.5 فوټ 40 by 150 هغه به خپل سټیج وي او انشاءالله د څومره فضلای کرام دي صرف دغه منظر هم چې تاسو وګورئ تاسو په زړونو کې به انقلاب رسي تاسو زړونو بدلون به هغې سره رسي نو ما د تاسو په توسط سره ټولو په خدمت کې دغه درخواست ده چې په دغې پروګرام کې بھرپور طریقې سره شرکت وکړئ ما خو اوسه پورې چې څومره هم وس کېدلی شو دعوت ما خلکو ته ورکړی ده خو زه دا یم چې مصروفیاتو په بنا باندې ما خپل خواهش دا ده چې فردن د ضلع هنګو یو فرد ته زه دغه دعوت ورکړم چې په دغې پروګرام کې تاسو شرکت وکړي خو ما ته هغه ناممکنه ده د تاسو په توسط سره چې څومره هم د پارټیانو ذمه داران دي یا د هغې کارکنان دي همدارنګې د قومونو مشران دي یا د قومونو کشران دي چې څومره هم نوجوانان دي مشران دي د ضلع هنګو غیرتمن خلک دي یو فرد ته اسد به یې د ټي ټي ان په توسط سره زه هغوی ته دا دعوت ورکوم چې په دغې روحاني او مذهبي سیاسي دغې عظیم اجتماع کې تاسو شرکت وکړئ انشاءالله چې تاسو دې اجتماع ته حاضري ولګوئ په دې کې شرکت وکړئ په دغې فیصلې باندې به تاسو پیمانه کېږئ نه او انشاءالله تاسو په دې باندې خوشحاله وئ او بلکې په دې باندې به خفه وئ چې کوم ملګري تاسو سره نه وي راغلي که هغه موږ سره په دې پروګرام کې شریک وئ نو تاسو ته هم دعوت ته تاسو چې څومره حلقه احباب د ما طرفه نه تاسو دغه درخواست ده چې تاسو په خپل حلقه احباب کې ما طرفه نه دغه پیغام خلکو ته ورسوئ چې په دغې روحاني او دینی اجتماع کې تاسو بھرپور طریقې سره شرکت وکړئ. مفتی صاحب ډېره مننه کوم ډېره تفصیلي خبرې وکړې او ډېرې تفصیلي پیغامات او عوامي غوښتنې او شرکت دعوتونه خو مفتی صاحب یو پیغام بل غواړم چې هغه خبرې پوښتنه کوم چې هنګو په تاریخ کې چې کومې په نفلکس زه ګورم یقینا دا هم یعنی اپنے مدتاب کې تحت باندې روان دي هر کارکون لګیا دی هر یو کا علاقې خلک روان دي لګیا دي بل دا هم موږ اورېدلي چې جانډې هم په غټې پیمانې روانې دي دې حوالې سره لږ تفصیلات راکړو. د جمعیت علما اسلام کوم ورکر دی کوم ذمه داران دي هغوی بھرپور طریقې سره خپل محنت خپلې هلې ځلې شروع کړي دي کوم پلانینګ دا د مولانا صاحب د استقبال دپاره هغه پلانینګ په دې طریقې سره ده چې جوزار نه واخله تر توت کڅ پورې چې د څومره هم روډ د په دې روډ باندې به په هر کیلومیټر باندې بلکې په نصف کیلومیټر باندې به مولانا صاحب ته خوش آمدید ولا پینافلیکس لګېږي او جوزار نه واخله تر توت کس پورې کوشش دغه ده چې په هر 20 فوټ باندې مولانا صاحب استقبال دپاره د قیدینو د استقبال دپاره د جمعیت علما اسلام د نبی علیه السلام کومه جانډه ده دغه جانډه او ویزان شي هغې نه علاوه په دې هنګو سټي کې په دوابي سټي کې همدارنګې په ټل سټي کې په هرې کمبې باندې او په هر پول باندې به پینافلیکس لګېږي صرف په دې بنیاد باندې چې مولانا صاحب 20-25 سال بعد روان ده چې د هنګو عوام غیرتمند مسلمانان داسې طریقې سره استقبال وکړي چې مولانا صاحب په خپله باندې دا ووایي چې زه په ملک په کنارو کې په هر طرف کې زه ګرځېږم داسې استقبال یې معنی ده شوی لکه څرنګه استقبال د هنګو غیرو مسلمانانو د جمعیت علما اسلام ورکر کړی ده دې طریقې سره به انشاءالله سبا هفتې ورځ ده هفتې ورځې نه دغه کم جنډه مهم ده پینافلیکس مهم ده دا به ښې طریقې سره وي او والچاکینګ هم ځای په ځای باندې شروع ده او دین علاوه د انتظامی خپل کوم طریقې کار د هغه هم ورپسې روان ده خو هر ورکر هغه لګیا ده خپل طرفه نه هغوی پینافلیکس هم جوړې کړي دي خپل طرفه نه هغوی جنډې جوړې کړي دي اسد بھائی که زه تاسو دا ووایم
چې د کارکون او د ضلع هنګو کوم غیور عوام دي د هغوی کوم جوش ته د هغوی کومه جذبه دغه قابل دید ده موږ بالکل دغه تصور هم نه کولو چې داسې طریقې سره په خلکو کې جذبه وي خو چې کله موږ د خلکو د نوجوانانو کومه جذبه وکتله نو موږ هم حیران یو چې دا خو د مولانا صاحب راتګ دا په کار اوس نه وه دا یو کال مخکې د مولانا صاحب د راتګ فیصله هغه په کار وه خو ډېره درست هیت بیا یو ځل ټولو عوامو ته ما دغه درخواست ده چې مولانا صاحب ښایسته طریقې سره استقبال هم وکړي او په دې پروګرام کې بھرپور طریقې سره شرکت هم وکړي بالکل مفتي صاحب د تاسو پیغامات سره اخیری یو پیغام غواړم چې دومره غټ انتظامات کول او دومره غټې طریقې سره سیستم ترتیب برابرول هغه سره به زه دا رڅم مفتي صاحب دا راته وایي چې د 900 فضلا په یو ځای باندې په هنګو طریقې خو شاید مو نه دي اورېدلي اصل کې بنیادي کیسه دا ده چې فضلا نور هم زیات دي جی بالکل خو لیکن د دغه انتظامات کول دا بیا لږ موږ ته مشکله کېږي جی نو په دې بنیاد باندې اوس هم د فضلاو نمونه روان دي دا هغه فضلا دي چې هغه سکل فارغ دي جی او په دې کې زړه فضلا نشته او موږ کوشش هم دا ده چې بس مزید نور وانخلو خو بهرحال فضلا کرام نور هم رسي زه دا یم چې دا د زیلانګوی یوه لویه خوشقسمتۍ ده چې د ده په سرزمین باندې بیا 900 څه د پاسه 900 د دغې خاورې نه هغه د دین خادمان هغه پیدا کېږي او مخې ته ځي هغه د دین اشاعت کوي زه یم چې دا د زیلهنګوی یوه لویه خوشقسمتۍ ده چې دومره کثیر تعداد کې په یو کال کې دومره حفاظ دومره علما کرام دومره مفتیان او دومره قاریان هغه د دغې خاورې نه او دغې ځمکې نه هغه اوچتېږي زه دا خبرم تاسو زه کوم چې دا د هغه خلکو هم خوشقسمتۍ ده چې هغه د دغې مدارسو سره تعاون کوي دغې مدارسو سره مرسته کوي په دې فضلاو کې په دې قراو کې په دې مفتیانو کې د دغه معاونینو د دغه محبینو چې هغوی مدارسو سره تعاون کوي مرسته کوي پوره یې ساده مفتي صاحب همدغې خبرې ته زه رڅم دغه دومره غټ پروګرام دی دومره غټ انتظامات دي دې دپاره یقینا دومره بلکې آل اوور پاکستان نه خلک راسي هغه مرکزي دي او که هغه صوبایي دي که هغه کوم ځای دي که هغه بلوچستان دی که هغه صوبه خیر پښتونخوا دی که سند دی که هغه کوم ځای نه دي پنجاب نه هم خلک راسي نو مفتي صاحب هغه خلک چې که هغه کوم دي هغو تعاون هم ضروري دی تاسو سره هغو دپاره هغه خلک چې موږ وس لرونکي مالدارې خلک دي هغو نه به هم تعاون غواړو چې دې پروګرام کې تاسو سره تعاون وکړي ما خپل گزارش تاسو په توسط سره همدغه ده چې موږ سره په دغه پروګرام کې چې صرف دغه مسلمانان شرکت وکړي بس دا موږ دپاره هر څه ده چې دې پروګرام کې موږ سره هغوی شرکت وکړي او ښې طریقې سره راشي الحمدلله په دې پنډال کې چې څومره هم شرکا راځي موږ اندازه دا ده چې د خلکو په زرګاو خلک دوی ته د کرسیو بندوبست هم شوی ده کرسي که ختم شولې دوی ته د قالین بندوبست هم شوی ده دوی ته د دریو بندوبست هم شوی ده ایون میډیکل کیمپ هم دوی ته لګېدلی وي که بالفرض چاته تکلیف پیښ شولو هغه ځای کې میډیکل کیمپ وي فری آف کاسټ میډیسن به هغوی ته میلویږي ډاکټران به ورته موجود وي علاج به هغوی ښې طریقې سره کېږي فایر بریګیډ به هم وي 112 2 به هم وي او دې نه علاوه باترومونو سیسټم هم کړی ده د اوبو سیسټم هم کړی ده چې څومره هم مسلمانان دي چې دغې خاورې ته راځي چې داسې طریقې سره راشي چې موږ خپل وس مطابق د هغوی احترام وکړو د هغوی قدر وکړو چې څوک هم بې احترامه بې قدره نه شي وایي تاسو په توسط سره بیا هم خلک به زیات وي کراوډ به زیات وي اجتماع به غټه وي چا سره به میلاو شو چا سره به میلاو نه شو چا به لایق قدر مو وکړو چا به ونه کړو وایي تاسو په توسط سره ما او ما سره کوم ټیم ده او کوم د جمعیت علما اسلام ملګري دي د بھرپور کوشش به مو همدغه وي چې ښې طریقې سره د هغوی قدر وکړو که بیا هم څوک داسې وي چې هغوی ته لایق قدر میلاو نه شي زه ایډوانس هغوی نه معذرت هم غواړم او کوم هم شرکا رسي خپل طرفه نه خپل کورنۍ طرفه نه جامعې طرفه نه جمعیت علما اسلام طرفه نه ټولو ته زه خوش آمدید هم یم موسټ ویلکم هم یم ورته په خیرالی هم ورته یم او یو ځلې بیا دعوت ورکوم چې په دغې پروګرام کې روحاني پروګرام کې موږ سره بھرپور طریقې سره شرکت وکړئ مفتي صاحب ډېره مننه کوم چې موږ سره د تفصیلي خبرې وکړې او د پروګرام حوالې سره د تفصیلي خبرې سره عوامي دعوتونه هم ورکړو مفتي صاحب بیا هم ډېره مننه کوم چې د مصروفیاتو کې د موږ ته ټایم راکړو الله هم خوشحاله ساته ډېره مننه ډېره شکریه زه خو تاسو په دې بنیاد باندې هم شکریه ادا کوم چې کله هم په زموږ پروګرام د جماعت پروګرام د مدرسې پروګرام یا بل ایونټ وي او بعضې ټیم کې تاسو ته مو ویلي نه تاسو په خپله باندې ځان حاضروئ دا تاسو مینه ده محبت ده د هنګو عوامو سره یو محبت ته چې تاسو کومې هم خبرې دي هنګو عوامو ته هغه رسوئ تاسو په توسط سره چې څومره هم مسافر دي بار ملک دي هغوی زړه تمنا هم همدا وه چې په دغې پروګرام کې موږ شریک وو هغوی شریک کېدلی نه شي زه د هغوی هم شکریه ادا کوم د هغوی محبتونه د هغوی مینه کوم اظهار هغوی موږ سره کړی ده په هغې
باندې زه د هغوی شکریا ادا کوم خو انشاءالله تاسو دپاره تاسو په توسط سره هغوی ته به لایو پروګرام هم چلیږي هغوی که دې ځای کې موجود هم نه وي څومره هم پروګرام ده هغوی به منټ په منټ باندې سیکنډ په سیکنډ باندې هغه ځای کې ښې طریقې سره دغه پروګرام به هغه ګوري هم او دې نه به مستفید کېږي هم ما دعا دا ده څه آخر کې یو پیغام هم ټولو غیرو مسلمانانو ته نارینه او زنانه او سپین ګیرو ته دغه ورکوم چې دا یوه لویه اجتماع ده او دغه اجتماع موږ د وس نه بار خبره ده د الله په توفیق سره هر څه کېږي ما ټولو په خدمت کې همدغه درخواست ده څه په خپلو مبارکو دعاګانو کې د دغه اجتماع د کامیابۍ دپاره هم دعا کوئ د عافیت دپاره هم دعا کوئ چې الله دغه اجتماع کامیابه هم کړي الله یې عافیت سره تیره هم کړي او اصل شی قبولیت ته الله د دغه اجتماع په خپل دربار کې قبول او منظور هم وګرځوي او د ټول امت دپاره د هدایت او د رهنمایي او د رهبرۍ ذریعه وګرځوي ډېره مننه ډېره شکریه ډېره مننه کوم مفتي صاحب په اخره کې کوم پیغام ورکو زه به تاسو دا ویم چې دغه پروګرام کوم دی دغه اجتماع کومه دی نو بالکل دې پروګرام ته به تاسو انتظار کې اوسئ 20 فروری باندې دا پروګرام د ټي ټي این نیوز باندې تاسو بالکل نیغ بنیغه لایو ګورو ان شاء الله تاسو ته دغه پروګرام موږ لایو خیو او د مفتی صاحب کومې طریقې سره تاسو ته پیغام درک هغه پیغام په مطابق تاسو ټولو ته د شرکت دعوت بالکل د مفتی صاحب طرف نه دی نو بالکل 20 فروری هیراوما 20 فروری باندې کوم دی د هنګو تاریخ کوم دی هغه تبدیل کیږي بدلیږي به او داسې تاریخي اجتماع دی چې د تاسو شرکت ضروری دی ډیره مننه کوم د مفتی صاحب ډیره مننه کوم د ټولو مشرانو چې ما سره موجود دي د دې کلیو ذمہ دار کسان مفتی صاحب موجود دي بیا مننه کوم